Hello students and assalamu alaikum. نن چې موږ کوم ټاپک دی پیچوټي ګلینډ دی. پیچوټي ګلینډ څه ته وایي، څومره هارمون ریلیز کوي، کم ځینې ریلیز کوي او د دې هارمون فنکشن څه دی، هغه به ټول نن موږ څه کوو، ډسکس کوو. راځئ چې سټارټ والو. پیچوټي ګلینډ لوکیشن ته راځو. فرسٹ اف آل لوکیشن دا زما سره څه شی رالی، دا زما سره هیډ رالی. موږ ته پته ده چې په هیډ کې زموږ څه شی بریني کلیر او د برین نه ارد ګرد څه شی تاوي، کرینیم تاوي او دلته یو کرینیم بونی چې هغه ته څه وایو، سپیناډ بون او دلته سډل لایک ډپریشن چې هغه ته څه وایو، سیلا ټرسیکا. نو زموږ سره په دغه ځای کې څه شی یو، پیچوټي ګلینډ دی او د کنیکشن د هایپوتلامس سره. زه داسې چل کوم چې دا چې کوم پورشن دی، کوم ځای کې چې پیچوټي ګلینډ لوکیټ دی، دغه څه کوم زه رازوم کوم. چې کله دا زه رازوم کوم نو اکچولی موږ له داسې سټرکچر راکوي. ما ویل چې زموږ سره یو کرینیم بونی چې هغه ته څه وایو، سپیناډ بون دا څه شی سیلا ټرسیکا او په دا کې زموږ سره څه شی، پیچوټي ګلینډ لوکیټ. دې چې کوم لوکیشن زموږ سره رالی نو دا چېرته رالی، موږ سره په برین کې رالی، خو په برین کې زموږ سره چېرته رالی، بیلو د هایپوتلامس. لوکیشن زموږ سره چېرته رالی، بیلو د هایپوتلامس. کوم سټرکچر لی راځو، سټرکچر یاد ساتئ چې د پیچوټي ګلینډ زموږ سره 3 لوبز وي، خو چې مین چې کوم فنکشن دی هغه څه کوي، 2 لوبز کوي. یو زموږ سره څه شی دی، یو زموږ سره دی انټیریر پیچوټي ګلینډ، بل زموږ سره څه شی دی، پوسټیریر پیچوټي ګلینډ او تھرډ ون زموږ سره څه شی دی، دا زموږ سره انټرمیډیټ پیچوټي. اوکې، اوس چې کوم انټیریر پیچوټي کوم دی، دې ته اډینو هایپوفایسس هم وایي. انټیریر پیچوټي ګلینډ از آلسو کالډ اډینو هایپوفایسس. اډینو مطلب دی زموږ سره ګلینډ، کلیر. دا څه شی دی زموږ سره، ګلینډولر ټیشو دی، کوم چې زموږ سره څه شی دی، موډیفاید. او ګلینډولر ټیشو زموږ سره څه شی دی، موډیفاید اپیتیلیم دی. د دې چې کوم امبریولوجیکلی اوریجن دی، دا د څه شي نه دی، د راتیکس پاوچ نه دی. او راتیکس پاوچ زموږ سره څه شی دی، انویجنیشن اف پیرنجیل اپیتیلیم دی. کلیر. ما ویل چې انټیریر پیچوټي ګلینډ ته اډینو هایپوفایسس هم وایي. اډینو مطلب د ګلینډ، نو دا څه شی زموږ سره ګلینډولر ټیشو دی او ګلینډولر ټیشو زموږ سره څه شی دی، موډیفاید اپیتیلیم دی. او دې چې کوم امبریولوجیکلی اوریجن دی، دا د څه شي نه دی، د راتیکس پاوچ نه دی. او راتیکس پاوچ څه شی دی، زموږ سره انویجنیشن اف پیرنجیل اپیتیلیم دی. مطلب دا دی په امبریونیک سټیج کې زموږ چې کوم پیرنګس دی جسٹ بیهایند د اورل کیویټي، د دې نه دا یو پاوچ چېرته لاړ شي، بره لاړ شي. لکه دا زما سره څه شو، دا زما سره پیرنګ شو، دا اپیتیلیم دی. د دې نه دا یو پاوچ بره لاړ شي، چېرته لاړ شي، سپیناډ بون ته، بیا سیلا ټرسیکا ته، او دلته څه کوي، سنتھیسس اف اډینو هایپوفایسس کوي. نو دغه کوم پاوچ چې لاړ شي دغه ته موږ څه وایو، راتیکس پاوچ. کلیر. بل زموږ سره دی پوسټیریر پیچوټي ګلینډ. پوسټیریر پیچوټي ګلینډ ته نیورو هایپوفایسس هم وایي. مطلب دا دی چې دا د نروس ټیشو نه څه شی دی، جوړ دی. کلیر. بل زموږ سره څه شی دی، انټرمیډیټ پیچوټي ګلینډ. اوس موږ ویل چې پیچوټي ګلینډ چې کوم دی، دا لوکیټډ دی د بیلو د هایپوتلامس. یو زموږ سره انټیریر رالی، بل زموږ سره
posterior راغلی یاد ساتئ چې د انټیریر د posterior او د hypothalamus د posterior pituitary او د hypothalamus په منځ کې چې کوم کنیکشن دی دا څه شی دی with the help of axon دی کلیر شو دغه ته بیا موږ سو hypothalamic hypophyseal tract ما ویل چې د hypothalamus او د posterior pituitary په منځ کې چې کوم کنیکشن دی دا څه شی دی with the help of axon دی او دغه ته سوی بیا hypothalamic hypophyseal tract اوس د انټیریयर pituitary او د hypothalamus په منځ کې چې کوم کنیکشن دی دا د څه په ذریعه دی with the help of portal vein او دغه ته بیا موږ سو hypothalamic hypophyseal portal system ما ویل چې د hypothalamus او د posterior pituitary gland په منځ کې چې کوم کنیکشن دی with the help of portal vein دی او دغه ته بیا موږ سو hypothalamic hypophyseal portal system کلیر شو اوس ایکسپلینو this first of all چې کوم anterior pituitary gland دی دې کې زموږ سره at least 5 cells دي 5 different cells یو زموږ سره څه شي یو زموږ سره somatotrophs کلیر بل زموږ سره thyrotrophs تړ زموږ سره څه شي corticotrophs څلورم زموږ سره شي gonadotropes او پنځم نمبر چې کوم زموږ سره هغه څه شي letotrophs کلیر اوس چې کوم somatotrophs ته دا زموږ سره څه کوي زموږ سره ریلیز کوي څه شي growth هارمون thyrotrophs چې کوم سیل دی دا زموږ سره ریلیز کوي څه شي thyroid stimulating هارمون کارټیکوټراف چې کوم دی دا زموږ سره ریلیز کوي اډینو کارټیکوټرافیک هارمون او کوم چې ګونیټوټراف دی دا زموږ سره دوه قسمه هارمون ریلیز کوي یو څه شی دی پولیکل سټیمولیټینګ هارمون دی بل دی لیوټینایزینګ هارمون او لیکټوټراف چې کوم دی زموږ سره ریلیز کوي پرولاکټین کلیر شو ما ویل چې 5 ډیفرنٹ سیلز دي زموږ سره او هر یو څه کې خپل خپل هارمون ریلیز کوي اوس راځو موږ ته په ډیټیل وو چې گروث هارمون څه ته وایي تایراید سټیمولیټینګ هارمون څه ته وایي نو دغه به څه وکړو اوس موږ به په تفصیل څه وو چې د دې هارمونس فنکشن څه دی او څنګه د کوم ځای نه څه کیږي ریلیز کیږي خو د ټاپک نه مخکې تلو نه پورې تاسو دا یاد ساتئ چې کوم زموږ سره لوبس دي لوبس د پیچوټي ګلینډ زموږ سره سیشري 3 لوبس دي کلیر یو زموږ سره انټیریयर دی انټیریयर پیچوټري لوب بل زموږ سره دی انټرمیډیټ پیچوټري لوب او تړ زموږ سره چې دی پوسټیریयर پیچوټري لوب کلیر یا ساتي چې کوم انټیریयर پیچوټري لوب دی دا زموږ سره شپږ هارمون ریلیز کوي انټرمیډیټ پیچوټري چې کوم دی دا زموږ سره یو هارمون ریلیز کوي او پوسټیریयर پیچوټري چې کوم لوبس دی یاد ساتئ دا زموږ سره هارمون ریلیز کوي نه دا زموږ سره څه کوي صرف هارمون سټور کوي او د ضرورت په مطابق بیا هغه څه کیږي ریلیز کیږي خو چې کوم انټیریयर پیچوټري ګلینډ کې چې کوم دا څلور هارمون دي یو زموږ سره شي تایراید سټیمولیټینګ هارمون بل کارټیکوټرافیک اډرینو کارټیکوټرافیک هارمون بل پولیکل سټیمولیټینګ هارمون او لیوټینایزینګ هارمون چې کوم دي دا شی دي دا زموږ سره ټراپیک هارمون دي مطلب دا دی چې دا زموږ سره ریګولیټ کوي فنکشن آف ادر انډوکراین ګلینډز دا څلور چې کوم هارمون دي دا ټراپیک هارمون دي او ټراپیک هارمون مطلب دا دی چې زموږ سره دا ریګولیټ کوي فنکشن آف ادر انډوکراین ګلینډ پست راځو اوس ته یو په ډیټیل موږ څه کوو ایکسپلینو اوس به یو چې کوم هارمون دی دا به موږ په ډیټیل وو
First زمونږ سره چې کوم دی growth هارمون دی. growth هارمون is also called somatotropin. clear. دا زمونږ سره افیکټ کوي growth او developments د all body parts سپیشلی چې کوم skeleton او skeleton muscle لی د چې کوم growth دی کوم development دی دا زمونږ سره څه کوي افیکټ کوي. growth هارمون چې بل دی زمونږ سره سیل growth او په سیل ډیویژن کې زمونږ سره هیلپ ورکوي، پروموټ کوي پروټین سنتھیسس یا سمپلی تاسو داسې ویلی شئ چې پروټین سنتھیسس کوي او کنزرو کوي زموږ سره څه شی کاربوهایډریټس. کله چې د گروث هارمون ډیفیشنسي راشي هم په باډۍ باندې افیکټ پریوزي او کو اور سیکریشن یې کیږي هم په باډۍ باندې افیکټ پریوزي. کله چې ډیفیشنسي د گروث هارمون راشي نو دا یو کنډیشن کاس کوي چې هغه ته سوی ډوارفزم او په ډوارفزم کې بس کیږي د انسان چې کم قد دی نو دا بس شي وړوکی وي، مطلب شارټ سټیچر وي. کلیر شو چې کله لیس سیکریشن کیږي یا مطلب د ډیفیشنسي راشي ساری چې کله ډیفیشنسي راشي. بل اور سیکریشن اف گروث هارمون اوس کو د گروث هارمون سیکریشن سیوا کیږي په چایلډ هوډ کې یا په اډلټ لایف کې نو څه کنډیشن به کاس کیږي. کله چې اور سیکریشن په چایلډ هوډ کې کیږي نو بون گروث چې کوم دی دا بس کیږي کاس کیږي او پرسن بیکم جنټ. انسان چې کوم دی دا به چې کوم نارمل کم هایټ چې دی د نه بس شي دا غټي. کلیر شو بون گروث بس کیږي کاس کیږي په چایلډ هوډ کې. کو چیرته په اډلټ لایف کې کیږي نو اکرومیګالی به کاس کیږي او په دغه دوران کې چې کم بونز دی دا به ابنارمل تکنس پکېږي، مطلب اډوکې به څه کیږي غټیږي، خاص کر چې کم هینډ لاسونه دي سکل او د جا بونز دی. خو دې دوران کې چې کم بونز لینت دی په دغه کې به څه کیږي په لینت کې به څه انکریز نه راځي، صرف بون تکنس به کیږي. کلیر شو. سیکنډ زموږ سره چې کوم دی هغه څه چې دی تایراید سټیمولیټنګ هارمون. تایراید سټیمولیټنګ هارمون چې کوم دی دا به څه دا به اکټیږي په تایراید ګلینډ باندې او تایراید ګلینډ زموږ سره څه کوي تایراید هارمون ریلیز کوي. د دې تایراید سټیمولیټنګ هارمون چې کوم ریلیز دی او کوم سنتھیسس دی دا سټیمولیټ کوي څوک تایراید ریلیزینګ فیکټر. کلیر شو. بل زموږ سره اډینو کارټیکوټراپیک هارمون. اډرینو کارټیکوټراپیک هارمون چې کوم دی دا اډ کوي فسیشي په اډرینل کارټیکس باندې او دا زموږ سره ریلیز کوي ګلوکو کارټیکوایډز او بل زموږ سره سره ریلیز کوي انډروجن. کوم ګلوکو کارټیکوایډز چې کوم دی دا زموږ سره افیکټ کوي میټابولیزم د سیشي د کاربوهایډریټس او انډروجن چې کوم دی دا زموږ سره میل سیکس هارمون دی کوم چې پروموټ کوي ډیولپمنټس اینڈ مینټیننس اف میل سیکس کریکټر. کلیر. بل زموږ سره دی ګونیټوټراف. ګونیټوټراف زموږ سره دوه قسمه هارمون ریلیز کوي، یو زموږ سره فولیکل سټیمولیټنګ هارمون او بل زموږ سره ریلیز کوي لیوټنایزنګ هارمون. فولیکل سټیمولیټنګ هارمون چې کوم دی د په میل کې فنکشن بدل لی او په فیمیل کې فنکشن بدل لی. لیوټنایزنګ هارمون هم په میل کې چې کوم فنکشن دی بدل لی او په فیمیل کې فنکشن بدل لی. راځو اوس ته فولیکل سټیمولیټنګ هارمون په میل کې چې کوم دی دا سټیمولیټ په فیمیل کې دا سټیمولیټ کوي میچوریشن اف اورین فولیکلز او بل ایسټروجن پروډکشن کوي. کلیر. او په میل کې دا څه کوي ډیولپمنٹ کوي د جرمینل اپیتیلیم او بل څه کوي زموږ سره سیکنډ سپرم پروډکشن کوي په څه کې په سپرم پروډکشن کوي په څه کې په ټیسټیز کې. بل زموږ سره دی لیوټنایزنګ هارمون په فیمیل کې د دې چې کوم ټارګټ سایډ دی هغه اووري دي او مطلب څه کوي اوویلیشن کوي ریلیز اف اووري کوي یا ایګ کوي. کلیر. دا څه کوي زموږ سره پروډیوس کوي ایسټروجن اینډ پروجسترون. دا چې کوم دي زموږ سره فیمیل هارمونز دي او دا څه کوي پریپیر کوي یوټرس ټو ریسیو فرټیلایز ایګ چې یوټرس وګي فرټیلایز ایګ ریلیز کی ریسیو کی. بل زموږ سره کې کارپس لیوټم فارمیشن کوي چې کوم لیوټنایزنګ هارمون دی او فمیل کې چې د دې کوم فنکشن دی دا څه کوي پروموټ کوي ټیسټوسټیرون پروډکشن په انټرسټیشیل سیل اف ټیسټیس کې. ففت چې کوم زموږ سره هارمون دی هغه چې دی پرولیکټین. پرولیکټین زموږ سره څه کوي په پریګنینسي په دوران کې دا څه کوي د
enlargement of memory gland کوي یو څه کوي enlargement of memory gland کوي بل production of milk کوي او یاد ساتئ چې inhibit کوي به زموږ سره menstrual cycle په څه کې په lactating women کې چې کوم menstrual cycle دا به زموږ سره څه کوي په چې کوم lactating women دی دا به پکې موږ سره څه کوي inhibit کوي چې کوم دی posterior pituitary gland دی posterior pituitary gland چې کوم دی ما په سٹارټ کې ویل چې کله ما لیکچر سٹارټاو چې دا زموږ سره څه کوي هارمون ریلیز کوي نه دا زموږ سره څه کوي هارمون څه کوي سٹور کوي موږ ویل چې دلته څه شی زموږ سره دی هایپوتلامس اول ته څه شی یو پیراوینټیکولر نیوکلیس بل سوپرا آفټیک نیوکلیس دا سوپرا آفټیک نیوکلیس چې کوم دی دا زموږ سره ریلیز کوي ای ډي ایچ او کوم چې پیرا وینټیکولر نیوکلیس ته دا زموږ څه کوي ریلیز کوي چې اکسیټوسین او دا دلته بیا څه کیږي دا دواړه هارمونز چې کوم دي سٹور کیږي او د ضرورت په مطابق دا څه کی ریلیز کیږي اوس چې کوم ای ډي ایچ چې کوم دی دیتا واټر کنزروینګ هارمون هم وي کلیر شو انټي ډایروټیک هارمون انټي ډایروټیک هارمون یا ساتي چې انټي ډایروټیک هغه سبسټانس دی کوم چې انهبټ کوي یورین فارمیشن انټي ډایروټیک هغه سبسټانس دی کوم چې څه کوي انهبټ کوي زموږ سره یورین فارمیشن کلیر کله چې د سلوټ کنسنټریشن څه کیږي سیوا کیږي نو په ریزلټ کې بس کیږي واټر لاس کیږي نو څه چل به کیږي ای ډي ایچ به ایډ کوي په څه شي په کډنی باندې او کډنی به څه کوي مور اب واټر به څه کوي ابزرو کوي مطلب کډنی ایکسلریټ کوي چې څه وکړي زیاتې اوبه ابزرو کړي کلیر شو نو څه چل به وشي په ریزلټ کې ډېرې اوبه به څه شي ری ابزرو شي او کنسنټریټډ یورین به څه شي پروډیوس شي او بلډ چې کوم والیوم دی دا به څه شي انکریز شي او سلوټ کنسنټریشن به څه شي بیکم نارمل بشي نو دته دغه وجه باندې دته سوی واټر کنزروینګ هارمون هم وي انټي ډایروټیک هارمون تا کلیر بل زموږ سره چې کوم دی پیراوینټیکولر چې کوم نیوکلیس دی دا زموږ سره ریلیز کوي اکسیټوسین او اکسیټوسین چې کوم دی دا ریلیز کیږي په چایلډ برث کې او په نرسنګ وومن کې کلیر شو کله چې سټریچنګ اف یوټرس او سرویس کیږي نو په دغه دوران کې مطلب فاسچوریشن چې کوم دغه دی نو څه چل وشي سټرانګ سټیمولس یې د څه دپاره د ریلیز اف اکسیټوسین دپاره کله چې سټریچنګ کیږي د یوټرس او د سرویکس نو په دغه دوران کې فاسچوریشن څه وکړي سټرانګ سټیمولس یې د څه دپاره فار د ریلیز اف اکسیټوسین دپاره داسې سټیمولس چې اکسیټوسین بیا څه کیږي ریلیز کیږي په برث کې دا ریلیز کیږي ان ویوز او په ریزلټ کې څه چل کیږي لیبر کنسټرکشن کیږي کله چې ماشوم پیدا کیږي نو مطلب دغه چې لیبر چې کوم کنسټرکشن دی یا مطلب یوټرس کنسټرکشن کې بیا څه شي اکسیټوسین انوالي یاد ساتئ دا پوینټ نوٹ کړئ چې کله ملک پروډکشن کیږي په دې کې به انوالي پرولیکټین او کله چې ملک ایجیکشن مطلب ملک ایجیکشن از ډن بای اکسیټوسین ملک ایجیکشن چې کوم کیږي دا به په څه په ذریعه کیږي د اکسیټوسین په ذریعه باندې اوس ځینې اکسیټوسین ته لو هارمون هم وي لو هارمون ته په دې وجه وي کله چې څوک چاله حق ورکوي نو په دغه دوران کې چې کوم هارمون ریلیز کیږي نو دغه کوم هارمون دی دا اکسیټوسین دا زموږ سره څه شي پیچوټري ګلینډ چې کوم پورشن هغه زموږ سره پوسټیریور پیچوټري ګلینډ